زه نن ستاسو خدمت کې حاضر شویم او دا تسلسل دی د هغې رابطو او د هغې جرګو چې کومې رابطې او کومې جرګې د تېر 2 میاشتو داسې په ټوله پښتونخوا کې روانې دي. زه نن په هغه حواله شانګلې ته حاضر شویم او که الله ته منظور وي نو انشاءالله تقریبا 15 ورځې پس پکې خیري اون په شانګله کې یو بله جرګه کېږي. زما کشر ورور ایمل خان به هغې ته حاضرېږي او بیا انشاءالله که دسمبر کې تاسو حکم کوئ او که جنورۍ کې حکم کوئ او بله جرګه کوئ انشاءالله هغې ته به زه دوباره په خپله ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. او که الله کرم وکړ او الله رحم وکړ او الله ته منظورې او پښتنو همت وکړو تاسو همت وکړو او د هغې همت د هغې کوشش په نتیجه کې تاسو په شانګله کې میدان وګټو او د ملګرو اکثریت په پښتونخوا کې میدان وګټو نو بیا د الیکشن نه پس بیا به الیکشن نه پس کوشش دی چې په لومړي فرصت کې زر تر زره د ټول اختیار سره او د ډیر مال سره او د ډکې خزانې سره یو ځل بیا شانګلې ته حاضر شو. شانګلې زمانه مخکې نن وزیر صدر صاحب خبره وکړه د صوبایي اسمبلۍ 2 امیدوارانو خبره وکړه د قومي اسمبلۍ یو امیدوار خبره وکړه خپله خبره یې وکړه او د شانګلې چې کوم نور سیاسي خلک دي د هغې خبره یې وکړه. ما نه که تپوس کوئ نو نن زه ستاسو خدمت کې د ذات دپاره نه یم راغلی. زه نن تش د ذات دپاره نه یم راغلی حالکې دا هر یو ملګری ما ته ډېر ګران دی او د دې هر یو ملګري کامیابي زما کامیابي ده د سرې جنډې کامیابي ده زمونږ د ټولو کامیابي ده خو زه نن د ذات دپاره ستاسو خدمت کې نه یم حاضر شوی. زه نن راغلی د پښتون قام دپاره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. زه نن دې نن نیم راغلی چې زه ټول تقریر په سیاسي مخالفینو وکړم ځکه چې زما بنیادي مقصد دا نه دی چې زه خپل سیاسي مخالفینو پسې تش بد وویم او نور هېڅ ونه ویم. زما بنیادي مقصد دا دی چې د هغه ناکامي یا د هغه غلطي زه تاسو ته ښکاره کړم خو ورسره چې اوس د دې مشکل نه به په کومه طریقه وځو او دا پښتونخوا به بیا څنګه د ترقۍ او د ودانۍ په لار روانو دغه زما بنیادي غرض دی چې زه نن په دغه تاسو سره جرګه وکړم. زه په دغې تاسو سره نن خبره کوم. زه د دې ځای د مقامي سیاسي خلکو د هغې د ذات په حواله هېڅ ویل نه غواړم ځکه چې هغه خبره زما مقامي ملګرو وکړه او زما لپاره دا مناسب نه ده چې زه په مرکزي سطح د پارټۍ نمایندګي کوم او زه د شانګلې د نورو سیاسي خلکو په حواله سره په یو جنګ کې مبتلا شم. زما لپاره دغه جنګ اهمیت نه لري. زما لپاره د پښتنو جنګ د هغې د حقوقو جنګ د هغې د آبادۍ او د ودانۍ جنګ چې کوم دی هغه زیات اهمیت لري. ځکه خبر کوم زه په قومي سطح کوم او په قومي سطح تاسو به اوس وایئ چې دا دې نن موږ ته څه وایي خو په دې حالاتو کې خدای شته ماله زه نیم خبر ولې خو ماله زړه مې نه کېږي چې زه د هغه سړي په حواله خبره وکړم چې کوم دې وخت په پریشانۍ کې دی او په سخته کې دی ځکه چې زه پښتون یم. ما ته چې په میدان کې زما مخالف په میدان کې آزاد وي ولاړ وي
او د مقابلې قابل وي نو بیا ورسره کولو مقابله کوم بیا ور په ډګر ورځم خو چې کمزوري وي او پابند وي نو دا راله خوند نه راکړي چې زه بیا په پابند سړي او په کمزوري سړي باندې ټوپونه ووهم د پاسه دومره به ووایم چې په کومه لار راغلی و او چا راوستی و او په هغه لار روان دی او همغې روان کړی دی څه غلط کړي دي څه صحیح کړي دي بېایماني پکې وکړه نه وه دې ملک له فایده ورکړې ده که دې ملک له نقصان ورکړی دی څومره خطاوار دی څومره ګناهګار دی په دې ملک کې آئین شته قانون شته آزاد عدالتونه شته هغه قانون هغه آئین د هغې په رڼا کې به هغه عدالتي نظام کینی او د هغې نتیجه به قوم مخې ته راشي او زما په خیال چې هغه نتیجې لپاره به تاسو او قوم ډېر انتظار نه کوئ دا نتیجه به ډېره زر راشي څه حقیقت قوم ته ښکاره شو او ډېر حقایق داسې دي چې هغه به قوم ته په راروان وخت کې ښکاره کېږي څه خلکو ګواهۍ وکړي او ډېر داسې دي چې هغوی به ګواهۍ کوي څه خلکو په سخته کې میدان پرېښود او ډېر نور هم دي چې هغوی به په سخته کې میدان پرېږدي زه چې به کله ناکله سوات ته رالم نو خبر به شوم چې د سوات خلکو به د مینې یا د احترام په بنیاد یو خبره کوله یو ناره وه چې خپل وزیر اعلی او تاسو ته پته ده چې خپل وزیر اعلی د هغې څوک یاد زه زما عمران خان سره به ډېر سیاسي اختلافات او هغه ذات پورې محدود نه دي په سیاست کې تلخي او انتشار راغی په پښتنو باندې رنګ په رنګ تجربې وشوې زمونږ ګټه په بیلات کې بدله کړې شوه د چا په زور چې د چا په قوت اقتدار کې راغی د چا په زور د چا په قوت پارټي یې مضبوطه کړه هغه اختلافات زما غسر په خپل ځای برقرار دي نو تش یو خبرې باندې لږ سوچ کول پکار دي چې دا دوه محترمه چې یو ما نه پس وزیر اعلی او یو د هغه نه پس وزیر اعلی د یو محترم نوم دی پرویز خټک او د بل محترم نوم دی محمود خان کله چې پرویز خټک د عمران خان نه جدا شو نو یو څو ورځې پس ما ته د چا په ذریعه ګیله راغله چې هغه وایي چې یاره ستاسو جنګ خو د عمران خان سره دی او د پی ټي آی سره دی نو زما دا نوم پکې ولې دی او ورسره راته هغه ملګري یو ویډیو وښوله چې جي دا ستا تقریر دی هغه وایي چې ما پسې دا خبره کړې ده ما کته ته ما ته دا ویډیو وښایه چې ویډیو ما وکتله نو هغه چېرته پنځه شپږ اووه کاله مخکې په نوښار کې ما تقریر کړی هغه اوسنۍ ویډیو نه وه او په تقریر کې چا زما ویډیو جوړه کړې وه په هغې کې ما بیان کو چې کلم په عمران خان سخته راله سخت وخت پې راغی ازمایش پې راغی لومړنی سړی چې به کوم د ده کشتۍ نه ټوپ وایي هغه به بل څوک نه وي هغه به پرویز خټک وي نو ما نه چې چا ګیله راوړله نو ما هغه ته یې چې رورجانه دا خو تازه خبره ما نه کړې دا خو یو زړه پیشنګویي وه ما د ده بارې کې کړې وه او هغه د صحیح ثابته کړه
نو دې کې ما نه ولګي لکه او بله خبره دا ده چې ما خو هغه بخم وی چې ستا لیډر په غلطه روان دی ما هغه خم وی چې ستا لیډر مخلصه نه دی خو تا هغه وخت وی چې نه زما لیډر په صحیح لار روان دی زما لیډر مخلص هم دی او زما لیډر ایماندار هم دی تا خپل لیډر یادو تا زما خبرې ته غلطه ویله او تا ما تا زما ملګرو ته او زما مشرانو ته بېایمانه وي نو تا نه نن دا تپوس کوم بلکې د دواړو نه تپوس کوم چې راته وه حکومت و اختیار و په کرسۍ ناست وې نو هغه ته ایماندار ښکارېده او هغه په ټیټ لار روان او چې سخت راغله ازمایش راغی مصیبت راغی نو هغه سړی چې درته ایماندار ښکارېده هغه دا بیا بېایمانه شو د هغه لار غلطه شوه د هغه سیاست خراب شو او څه مو کړل ډېر پرې پښتو کار مو وکړ که خفه کېږي د ما نه خو بې پښتو کار ورته په زه په دې ویم چې زما په سر دا سره ټوپی ده دې پارټۍ ماله عزت را کړی دی دې پارټۍ ماله پہچان را کړی دی دې پارټۍ ماله کرسۍ او اقتدار را کړو که سبا خدای مکه زما په پارټۍ باندې سخت راشي او خدای مکه د ذاتي لالچ په بنیاد یا په دباو کې خدای مکه الله مکه زه یا بل څوک خپلې پارټۍ سره بې وفایي وکړي نو د پښتو په ساده ټکي کې هغې ته همدا وایي چې دا یې ډېر بې پښتو کار وکړ اصلي ټکي خو د دې لپاره بل څه دی خو ټکي زه استعمالول به غواړم اوس مشرانو او ملګرو دا خبره د دې لپاره کوم چې عمران خان سره خو حساب کتاب روان دی حساب کتاب به کېږي چې څنګه ما وختي خبره وکړه خو په دې صوبه چې 9 کالو کومو خلکو حکومت کړی دی هغې سره به حساب کتاب پکار دی او که نه دی پکار دا صوبه چې چا د 100 اربو نه 1000 اربو ته قرضداري کړه هغې نه تپوس پکار دی او که نه دی پکار د دې صوبې ډکه خزانه چې زمونږ په وخت کې وه او ډکه ورته پرېښې وه هغه خزانه چې کومو خلکو خالي کړه هغې سره حساب کتاب پکار دی او که نه دی پکار دا خو نشي کېدلی چې یو پریس کانفرنس وکړه او هر څه معاف هېڅ تپوس نه مطالبه دا کوو غوښتنه دا کوو چې په دې پښتنې خاوره په پښتونخوا کې چا د خپل واک او اختیار غلط استعمال کړی دی چا دې صوبې له نقصان ورکړی دی د چا د لاسه د پښتنو خزانه خالي شوې ده د چا د لاسه په پښتونخوا دوباره بدامني راغلې ده د چا د لاسه نن د هسپتالونو د یونیورسټو لپاره پیسې نشته د چا د لاسه نن د سرکاري اهلکارو لپاره تنخواګانې نشته د چا د لاسه نن موږ د بجلۍ د آمدن او د ګیس د آمدن نه محرومه یو د چا د لاسه په دې صوبه کې لوټ مار شوی دی غوښتنه دا کوو تقاضا دا کوو چې تش د عمران سره حساب کتاب نه د محمود خان سره حساب د پرویز خټک سره حساب د هر چا سره حساب یو ځل په 2014 کې د دهشتګردۍ په نوم
د دهشت په نوم د زور او زبردستۍ په نوم زما لار او ستاسو لار ونیولی شو او په دویم ځل بیا د دانګلې په ذریعه زه شانګلې نه خبر نیم خو د مردان او ثوابې نه واقف یم هلته کې د شانګلې حل به تاسو ته پته خو زمونږ په هغه ضلعو کې په لاندې ضلعو کې خو مازدیګر سرکاري ټایم د پولینګ چې څو وخت پورې و د سهار نه نو انسانانو خپل ووټ واچو او بیا پکې وقفه راغله هغه وخت پورې مونږ ته پته نه وه بیا وقفه راغله او بیا سهار مونږ خبر شو چې د ماښام د مونځ نه بس بیا د پیریانو د ووټ نمبر راغی زه یم خبر چې پیریانو شامله کې په بکسه کې ووټ اچولی دی او که نه دی اچولی تاسو ته پته وي اچولی دی او خامخا یو پیری د بل پیری عزیزي چې د مردان پیری ووټ اچو نه د شانګلې پیری خو به خامخا ووټ اچو نو یو سازش یو سازش هغه وشو بلکې دوه ځله وشو او یو اوس بل روان دی په یو بل شکل کې او تاسو پرې ښه پوهېږئ چې په کوم شکل کې روان دی لہذا زه دله نن په دې جرګه راغلی یم چې بیداره شئ تکړه شئ متفق شئ میدانی شئ ځکه چې سیاسي خلک یو جمهوریت کې یقین ساتو که هر څوک د ووټ په ذریعه د جمهوریت په لار اکثریت ترلاسه کوي او هغه ته اختیار میلاویږي زموږ په هیڅ اعتراض نشته خو که د غلا په لار یو ځل بیا کوشش کېږي او څوک راځي زما خپلو ملګرو پښتنو ته راخواست دی چې هله لار ورته بنده کړې او پاره او بیا زه چې چاته ویل غواړم نو هغوی ښه پوهېږي چې زه چاته ویل غواړم دا تاسو ته نه ویم چې زه چاته ویل غواړم هغوی ته ویم چې ډېره وشوه بس ډېره وشوه داسې ماحول مه پیدا کوئ او داسې حالات مه پیدا کوئ چې بیا زه تش د خپلې پارټۍ ورکر او کارکون ته دا نه ویم چې راځئ چې وشو بیا به داسې حالات پیدا کې چې زه به مسلم لیگ هم په جرګه ځم زه به پیپل هم جرګه ځم زه به جمعیت هم په جرګه ځم داسې حالات به پیدا کې د ضرورتو د جمهوریت دپاره زه به پي ټي آی هم په جرګه ځم چې راځئ چې په شریکه باندې بیا دا خپل دفاع وکړو پاکستان د جمهوری او سیاسی نظام د بقا او د استحکام دپاره او د ولس د ووټ د تحفظ دپاره بیا به زما دروازه هر چا ته کولاویږي بیا به هر قسمه اختلاف ختمیږي بیا به په یوه نقطه باندې یو ځای کېدلي او د هغې نه پس به بیا چې د چا په نصیب کې وه بیا به د کام د خدمت په سلسلې آغاز کېږي انشاءالله او چې زه د خدمت خبره کوم نو زه تاسو سره یو څو خبرې د شانګلې په حواله نن کول غواړم او ضروري خبرې سره کول غواړم یو څه مسلې او منصوبې داسې دي چې زه کم از کم هغې ته ډېر د اهمیت په نظر ګورم او کېدای شي هغه ستاسو لپاره اهمیت لري دلته د پایپونو ذکر وشو د ستنو ذکر وشو د اسکلیټرو ذکر وشو زه دغې تفصیلاتو ته تلل نه غواړم که زما خپل ام پی ایګان د دې ځای نه منتخب شو او زموږ خپل حکومت او اختیار او دغه نو زما د کولو کار نه دی دومره پیسه او دومره فنډ به راشي چې د عوامي نشنل پارټۍ هر صدر او هر سیکرټري به دغه کار په خپله نګرانۍ په خپله دې خوا کراکرم هایوې ده
دا کراکرم هایوی دا او دا سی پیک روډ دی او دیکھو سوات منس کې څوک دي شانګله د ډېر وخت نظر دې منصوبې باره کې اورم غالبا نومې ولې خې شانګله ایکسپریس وے بشام او د خوازخېلې ترمنځه ایکسپریس وے زما په خیال اعلانات ډېر شوي دي تقریرونه ډېر شوي دي نن یې شروع کوو سبا یې شروع کوو ډېر بیانونه ورکړي شوي دي خو غالبا په میدان اوسه پورې هېڅ نشته لہذا که عوامي نیشنل پارټۍ ته موقع میلاو شوه نو لومړنۍ ترجیح به دا وي چې په هر قیمت چې زر تر زره په شانګله ایکسپریس وے باندې عملي کار شروع شي چې دا دواړه اړخه یو بل سره میلاو شي زما په خیال مهرباني بچي مهرباني دویم شانګله یونیورسيټي ما اورېدلي وو چې په شانګله کې یونیورسيټي جوړه شوه زه ډېر خوشحاله شوم چې په کومه ورځ ما دا خبر وکړ چې شانګله کې یونیورسيټي جوړه شوه زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې زما خپل ارمان دا و چې مرحله وار مونږ د پښتونخوا په هر ځای کې یوه یونیورسيټي جوړه کړو او په هغې ستړي ما آغاز کړی و ډېر خو مې نو کړی خو دومره مې کړی و چې ټولو په شریکه په 15 شپېته کاله کې نهه جوړې کړې وې او د الله په کرم او د الله په حکم سرې جنډې په یوازې سر 15 کاله کې نهه جوړې کړې وې نو چې کله خبر ما وکړ زه ډېر خوشحاله شوم خو بیا څه وخت پس خبر شو چې هغه خو دوکه وه ځکه چې نه صحیح فیکلټي مطلب استاد پروفیسر سټاف نه پوره ځمکه او ځای نه مناسب بلډینګونه او نه وسایل نو چې تش اعلان وکړې او دا هر څه نه نو یونیورسيټي به څنګه جوړېږي او غالبا دا صورتحال دی چې دوباره غالبا هغه د یو کیمپس شکل اختیاري لګیا دی الله دې په لویه کې نه راولي او خدای دې موږ ټول د غرور نه ساتي او دا هم زه نه وایم چې دا ما کړي دي دا زما پروردګار کړي دي دا رب العزت کړي دي او د هغې نه پس که څه برکت و نو هغه د سرې جنډې و خو زه دا خبره کم از کم ځکه کولی شم چې د عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان بنیاد ما کېښود نو په یو کال کې دننه بچو کلاسونه شروع ما په چارسدې کې د سب کیمپس بنیاد کېښود 2 کاله پس باچا خان یونیورسيټي وه ما په ثوابۍ کې د سب کیمپس بنیاد کېښود نو 2 کاله پس ثوابي یونیورسيټي وه دغه شانتي بونیر یونیورسيټي دغه شانتي چترال یونیورسيټي دغه شانتي کرک یونیورسيټي دغه شانتي هریپور یونیورسيټي نو دویم که ژوند وفا وکړه او عوامي نیشنل پارټۍ ته اختیار او مشري میلاو شوه نو زر تر زره به زما دویم کوشش دا وي چې په شانګله کې د شانګلې د زلمو د بچو دپاره خپله صحیح ښکلې بهترینه یونیورسيټي په وجود کې راشي چې د شانګلې مستقبل روښانه شي
یونیورسٹی جوړول نه دي غربت دی غریبي ده مشکلات دي لہذا هغه بچي چې د چا مور او پلار یا چې څوک هم د هغې سبق خرچ برداشت کړي د هغې بلکل وس نه کېږي بیخي د هغې هېڅ وس نه کېږي په هېڅ صورت فیسونه نه شي ورکولی داسې پښتانه بچي چې دي د دې فیسونه به د پښتونخوا حکومت ورکوي انشاءالله درېیمه خبره لږه فاصله کې دلته تاسو سره څه دي ډیم نه کوي بجلی پیدا کېږي داسې نه اوس د دې بجلی نه تاسو ته څومره سهولت دی څه سهولت چې کله دا جوړېده نو تاسو ته خو دا ویلي شو که نه چې په دې بجلی به رومنۍ حق ستاسو ویلي شو نن هغه رومنۍ حق او اختیار ستاسو چا تسلیم کړ نو دویمه خبره ده که په کروړه کې منصوبه ده او که په بل ځای کې منصوبه ده که په شانګله کې دي او که په ټولې پښتونخوا کې بل ځای کې دي چې زه مرکز سره جنګ کوم او زه مرکز ته ویم چې مال د بجلی آمدن راکړه نو چې صوبې ته د بجلی آمدن راځي نو هغې کې چې کوم مال 90% آمدن د خپل مقامي علاقو لپاره مې ورکړی رومنۍ به هغه 90% آمدن خپلو علاقو ته راځي د هغې نه پس به دا د صوبې د خزانې نه ورکړي د دې لپاره چې د دغې منافع په شکل کې کروڑونه اربونه روپۍ د شانګلې په اختیار کې راشي د شانګلې په اختیاري چې نه د حیدر محتاج یې او نه د بل چا محتاج یې چې په خپلو وسایلو په خپله برخه باندې د خپله زیره په خپله آباده کړي چې کومې معاهدې د دې منصوبو د جوړېدو نه مخکې شوي دي او هغه معاهدو قانوني شکل اختیار کړی دی او هغه معاهدې لیکلي شوي دي او په لیک کې دي چې روزګار به څنګه دلته میلاویږي دې علاقو ته به په کوم حساب په ترجیحي بنیادونو بجلي میلاویږي دویم کوشش به هم دی چې الله ته منظوروي چې ټکي په ټکي په هغه معاهده باندې عمل درآمد وشي ځکه چې د دې ځای نه پیدا کېږي او د دې ځای نه پیداوار دی نو لومبۍ فایده هم پکار ده چې د دې ځای نه خلکو له بل چا دي ما ځکه وختي تاسو ته وي چې زه نن تاسو له د ذات دپاره نیم راغلی زه تاسو له نن د کار دپاره راغلی زه د ځان دپاره ملګرتیا نه غواړم زه د کام دپاره ملګرتیا غواړم زه د ذات دپاره ووټ نه غواړم زه د پښتنو د ودانۍ ابادۍ او د ترقۍ دپاره ووټ غواړم تاسو الیکشن به وشي الله دې کړي چې صفا سوتره الیکشن مداخلت نه پاک الیکشن او الله دې کړي چې تاسو پوره همت او کوشش وکړئ او کامیابی تاسو نصیب شي او د هغه کامیابۍ نه پس موږ د ترقۍ د یو نوي سفر آغاز په شریکو دلته کې د ټولو ماشومانو او د بچو زه شکریا ادا کوم زه چې پرون شانګلې ته راورسېدم بي شام ته ګلالو بچو زما استقبال کړو زه چې نن دلته دې کلي ته رالم بچو زما استقبال وکړو دې پنډال کې ما نن بچي کتل څوک ورور سره راغلي وو څوک ماما سره راغلي وو څوک ترونو سره راغلي وو څوک پلرونو سره راغلي وو د هغې ټولو شکریا ادا کوم خو یو خصوصي شکریا خپلو هغه بچو ته بلکې په دواړه لاسه ورته سلام کوم
چې زما کوم ولونو کوم بچو دلته قومي ترانه خپله پیش کړه هغوی ډېره شکریه ادا کړه او تاسو سره زه د سکول د خپلو بچو او د خپلو ماشومانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ما ته دلته مخامخ راغلي الله دې موږ له وس همت راکړي چې د دې بچو په سکولونو کې موږ مزید بهتري راولو او الله دې وس همت او موقع راکړي چې په لکونو پښتانه بچي کوم د سکولونو نه بار دي چې هغه بچي سکولونو ته لاړ شي او هغوی تعلیم حاصل کړي دا یو خبره اوس اخر کې زما ډېره په غور وواله بس نور ستاسو د صبر امتحان نه دی تنظیم د پارټۍ بنیاد سره تنظیم کامیابی پر سکے دا په تنظیم کې د ویلیج کاونسل نه شروع شي یو ویلیج کاونسل وګڼل هر یو ویلیج کاونسل کی تنظیم جوړ بهترین خلکو له موقع ورکړي سړی کار وګوره کار نه سړی وګوره کار نه سړی وګوره چې مضبوطه تنظیمي ډانچه وي دا د پارټۍ د کامیابۍ بنیاد دی نو دغه خواست ورته کوم چې الیکشن نه مخکې راسره څومره وخت دی ټوله توجه تنظیم ته او الیکشن نه پس یو ځل بیا ټوله توجه تنظیم ته چې په شامله کې انشاءالله مونږ په شریکه یو بهترین تنظیمي نظام او ډانچه برابر کړو او مشرانو ملګرو تقریبا بانګونه شروع شو زه یو ځل بیا ستاسو مینې ته ستاسو اخلاص ته ستاسو د جذبې ته سلام پیش کوم ډېر خوشحاله شوم چې ما نن څه ولیدل ډېر خوشحاله شوم نن په خپل راتګ او دا مې سره وعده ده چې کله حکم کوئ او کله ضرورتي حیدر برته انشاءالله بیا حاضر کړئ ډېره مهرباني او ډېر لاسونه مو پرکول زه اخر کې غواړم چې اخري لاسونه پرکول د چا لپاره زما لپاره نه د امیدوار لپاره نه په مخامخ کرسو ناست خلکو لپاره نه اخري لاسونه پرکا د دې ټولې جلسې لپاره د دې ټولې جرګې لپاره